بسم الله الرحمن الرحیم. زه تقریبا د 14 کالو نه په دې اداره کې کار کوم. شیر محمد مې نوم دی او 14 کاله زما وشو په دې اداره کې. موږ ټول عمر په دیس خان آلو کې ډیوټي کوو چې دا ډیوټي به یو سړی په 1 لک روپۍ باندې ونکړي، خو موږ مجبوره یو ځکه په دې ډیوټۍ باندې موږ مجبوره شوي یو او دا ډیوټي کوو. موږ ته زموږ مرعت پوره نه میلاویږي، کم شی چې موږ له پوره راځي هغه موږ ته نه میلاویږي. موږ ته دا اوس څلورمه میاشت ده خلکو د ټیمې نوکرانو د ټیمې سر چې کم نوکران پاتې شوي دي هغو خپله تنخواه پوره اخیستې ده، اضافه چې کومه شوې ده بقایجات یې خپل اخیستې دي، خو موږ یې په واسه باندې خرڅ کړي یو او زموږ د تپوس څوک نشته. ځکه په کار خو دوی له دا وه چې دی د خپل ټیمې شټاپ له د سر چې د ټیمې شټاپ څومره پاتې شوی دی د خپل ټیمې شټاپ له اضافي تنخواه لیږي. زه هم په ټیمې کې پاتې یم ځکه ما هم 15 سال ما په ټیمې کې وویسته. په کار دا ده زه هم حقدار جوړېږم د دې ټیمې چې د خپل شټاپ له کم چې سر پاتې شوي دي هغې له اضافي تنخواه لیږي. په کار دا ده چې دی موږ له هم دا اضافي تنخواه ولیږي. ځکه زما 9 کسه کډه ده په کور کې. تاسو ووایئ زما 27,000 تنخواه جوړېږي، په 27,000 روپۍ باندې یقین وکړه که زما د کور غزاره کېږي، که 2700 سر نورې شي هم پرې غزاره نه کېږي. خو زه غزاره کوم یو ټیم وچه خورم بل ټیم سابه خورمه، که میلاو شي وخورم که میلاو ونه شي نو نه خورمه. زما بچی غزاره کوي، زه خپل بچی په پرایویټ سکول کې نشم داخلولی ځکه زما د فیس وس نه کېږي. مال حکومت دومره تنخواه راکوي چې زما په نیمه خېټه مړېږي. نو زما حکومت ته دا خواست دی چې مهرباني دې وکړي او زموږ د دې غریبانانو سره دې تعاون وکړي. والسلام. ستاسو ډېر